السلام علیکم ملګرو. دا تصویر چې تاسو ته ښکاري دا غټ یو پراډ روان دی، خو ځان پوهه کوي او دا ویډیو ټول مسلمانانو سره شیر کوي. دا تصویر ځان سره نوٹ ساتئ، یوازې دا نه بلکې دا ټول پراډیان ځان سره نوٹ ساتئ چې دا وایي زه اسلام راوړم، د اسلام په نوم باندې مونږ مسلمانانو له دوکه راکوي. نو ملګرو دا کوم تصویر چې تاسو ته لګېدلی ټوله واقعه ذکر کومه، خو په دې واقعه باندې ځان پوهه کوي او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کوي چې ټول مسلمانان د دې نه خبر شي او ټول مسلمانان د دې دوکې نه بچ شي چې په جومات کې کم منځګزاره ولاړ دی چې هغه دوکه نه شي. ګوره چې په جومات کې کم منځګزاره منځ کوونکی سړی دی او هغه امام دی، هغه دوکه نه شي. دا ویډیو خامخا د ټولو مسلمانانو سره شیر کوي. دا کم تصویر چې تاسو ته ښکاري دا کس راولګي او یو جومات ته لاړ شي او جومات کې چې کله منځ وشي نو دا پاسې ودرېږي، ویل لکه زه عیسایي یم، عیسایي مذهب نه وړم مسلمانېدو ته، او دا امام صاحب دې ماته کلمه ووایي او دا امام صاحب دا د ماته د اسلام ترغیب راکړي چې زه مسلمان شم او اسلام راوړم. نو هلته کې خلک هم خوشحاله شي چې یو هندو یو عیسایي هغه مسلمانېږي زموږ په جومات کې، نو ټوله واویلا شروع شي او سړی څه شي، سړي ته کلمه ووایي، سړی مسلمان شي. د مسلمانېدو نه پس دی څه مطالبه کوي؟ د مسلمانېدو نه پس دی دا مطالبه کوي چې زه خو اوس غریب یم او زه د کور نه راوتی یم، زه د کوره راشړلی یم، زما سره خو هېڅ وس دس نشته دی، زما هېڅ نشته دی، زما نه بینک بیلنس شته، هېڅ مې هم نشته دی، لہذا زه اوس مسلمان شوم، ما سره اوس امداد وکړئ، ما سره اوس امداد وکړئ. نو بیا چې دی دا خبره وکړي نو خامخا اوس چې یاره زه ویم چې یاره زما د مخې ته یو سړی مسلمان شي نو زما په جیب کې که زر دي او که 2000 دي، زه زما ایماني تقاضا ده چې زه یې وله ورکړم. یاره ځکه چې یو سړی اسلام ته راواوښتو، یو سړي اسلام راوړو، نو دیو دا پراټ کوي چې یاره د دې نه پس چې کله دیو دا کلمه ووایي، امام صاحب ورته کلمه ووایي او کلمه شهادت دی تیر کی، نو بیا دې دا مطالبه کوي چې یاره اوس زما سره امداد وکړئ تاسو. نو خلک څوک 1000 او څوک 2000 او لاک او 2 لک روپۍ د یو جومات نه اوچتي کړي او داسې جومات ته هم نه ځي، ښه غټ جامع مسجد ته ځي چې پته ورته ولګي چې دا کلی غټ دی، دا جامع مسجد غټ دی، نو دلته لاړ شي او هغه ځای کې دی دا پراډ وکړي چې یاره وایي زه اسلام راوړم، د اسلام په نوم باندې زموږ مسلمانان لوټ کوي، و یاره اسلام مې راوړو اوس ما سره امداد وکړي. زموږ مسلمانانو سره امداد شروع کړي نو لاک 2 لکه 3 لکه 4 لک روپۍ دی په جیب کې واچوي او ځي. او ګوره دا یو کس نه دی، ښه دا یاد وساتئ چې دا یو پوره ټیم رالوتی دی او دا ټیم دا ګرځي داسې مخصوص جوماتونه ګوري او ځای ګوري او خاص کر پښتانه هم دوکه کوي. دا اوس په پنجاب کې اوس پښتنستان ته راغوښتي دي، نو لہذا مهرباني وکړئ تاسو هوښیار اوسېږئ، ښه هوښیار اوسېږئ چې داسې خلک دا تاسو دوکه نه کړي. ګورئ چې درشي و چې زه اسلام راوړم نو چې دوکه پې نه شئ، اسلام نه راوړي بلکې د مسلمان جیب ته چللی، د مسلمان دې ته پته ده چې دا مسلمانان دا په اسلام سر ورکوي. 1000 او 2000 روپۍ څه شی دی، لاک او 2 لک روپۍ څه شی دی؟ دې کې خو داسې خلک چې دی هغه بوځي وروره اکرام وله وکړي، پیسې م وله ورکړي، په ګاډي کې کښېنئ که نه چکر یې م وله ورکړي او څه په پرې کې دی پیسې راغونډې کړي ولاړ شي، حقیقت کې دی مسلمان نه او بیا لاړ شي بل جومات ته، دغسې بل جومات ته لاړ شي، بل ته لاړ شي، بل ته لاړ شي، په دغه طریقې سره زمونږ او ستاسو مسلمانان لوټ کوي، زمونږ او ستاسو مسلمانان دوکه کوي. نو لہذا د دې پراډ نه تاسو هوښیار اوسېږئ چې داسې قسمه خلک ستاسو جومات ته درشي نو تحقیق یې کوئ، داسې قسمه خلک دا پولیسو ته حواله کوئ چې وړي او رکئ، ځکه چې دا مسلمانېږي نه بلکې د مسلمان جیب ته دا کس چې کوم دی دا څو جوماتونو کې ګیر شوی دی. یو جومات ته لاړ شي زه اسلام راوړم، چې لاړ شي هلته نو چاندره غونډه کې لاک 2 لک روپۍ 3 لک روپۍ جیب کې واچوي، بیا بل جومات ته لاړ شي، هلته 2-3 لکه جیب کې واچوي، بیا بل جومات ته لاړ شي. نو دا دیو یو کاروبار شروع کړی دی. لہذا را کوم تصویر چې ما تاسو ته لګولی دی بل لاړ شي دا پوره ټیم دی، دا پوره خلک دي، دا رالوتي دي او دیو راځي او زه په هغه جوماتونو کې موږ تاسو ته اعلان کوي چې یاره زه عیسایي یم، مسلمانېږم، زه هندو یم، زه مسلمانېږم. صحیح ده؟ نو مهرباني وکړئ دا پیغام ټولو ملګرو سره شیر کړئ، هوښیار اوسېږئ.